صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. 340 نمبر باب ریاض الصالحین کی شروع شو. دی باب کې دا خبره بیانېږي چې کله خاوند د ښځې د یوې ښځې خاوند په کور کلي کې وي موجود وي نو د دې خاوند د اجازت نه بغیر نفلي روژه نیول د ښځې دپاره حرام دي. کله چې خاوند په کور کلي کې موجود وي نو د ښځې دپاره د خاوند د اجازت نه بغیر نفلی روزه نیول حرام دي. ولسوا 500 نمبر حدیث مبارک دے 1750 عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. دا حدیث زمونږ استاد سردار سیدنا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے. اللہ پاک دې راضی شي، الله پاک دې د خپل ذات نه راضی کی، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي لا یحل للمرأة حلال ندی د ښځې دپاره، روا ندي جایز ندي د ښځې دپاره ان تصومه چې روژه ونیسي وزوجها شاهد په داسې حال کې چې د دې ښځې خاوند حاضر وي، په کور کلي وطن کې وي، مسافر ني، الا باذنه مگر د خاوند اجازت سره. که خاوند نه اجازت وغوښتو چې سباله نفلي روژه نیسم، نن مې د نفلي روژې اراده ده، او خاوند اجازت ورکړو چې ونیسه، نو بیا نیوی شي په خپل مخسر د خاوند د اجازت نه بغیر روژه نشي نیوی، نفلي روژه. پاتې شو فرض روژه د رمضان، هغې کې د خاوند اجازت نشته دی. دغه شان نظر روژې منلی وي یا پې د تیر رمضان قضا پاتې وي. یو خو دا مسله شوه، د هغې وجه دا ده چې دلته دوه حقونه جمع شوي دي، یو حقوق الله او بل حقوق العباد. حقوق الله او حقوق العباد، روژه د الله حق دی او د ښځه باندې د خپل خاوند هم حق شته دی، او بل دا روژه نفلي ده. نو نفلي روژه به ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر نه نیسي، ځکه د هغه چې کوم واجب حق دی هغه پاتې کېږي، او دا خو نفلي روژه ده، روژه نفلي ده، بیا د خاوند چې کوم واجب حق دی هغه پاتې کېږي. یاد ساتئ زمونږ دین او شریعت چې کوم مونږ قبول کړی دی الله پاک دې نصیب کړي. ډېرو ځایونو کې الله پاک حقوق العباد چې دي د بندګانو حقوق دی مخکې کړي دي. الله دې مونږ ته د یو بل د حق د ادا کولو توفیق راکړي. الله دې مغاړي بندې او درنې آخرت ته نه بیایي. ولا تأذن فی بیته الا باذنه، او ښځه به اجازت نه ورکوي خپلې کوټې، خپلې کمرې او خپل کوارټر او کور ته مګر د خاوند اجازت سره. یعنې چې خاوند د کم کس په حق له ښځې ته اجازت ورکړي چې دا رشته دار ما کرا زما کوټې زما کوارټر کور ته راتلی شي، هغه ته به اجازت ورکوي. او چې د چا په حق له خاوند ویلي چې دی به ما کره نه راځي، نو دا ښځه به هغه رشته دار له خپل کوټې کوارټر او کور ته د داخلېدو اجازت نه ورکوي. دلته لږ تفصیل دی، لږ پام وکړئ، پام وکړئ. یو هغه رشته داران دي الله په خوږ ایمان خوشحاله کړه، هغه رشته داران دي چې مونږ یې رشته دار ګڼو که نه، خو شریعت وایي چې د ده نه به دی به کور ته نه بوځي، رشته دار دی خو کور ته به نه بوځي، هغه خدای منع کړی دی. که هغه رشته دار کې خاوند اجازت ورم کړي که نه، بیا به په خپله به هم دغه رشته دار نه دي چې کوم رشته دار خدای منع کړی دی، او ښځه به هم هغه رشته دار لا کور ته د راتلو، کوټې ته د راتلو، کوارټر ته د داخلېدو اجازت نه ورکوي چې کوم رشته دار چا منع کړی؟ الله منع کړی. کوم رشته دار دی؟ د کومې ښځې چې د کوم سړي سره اوس یا بیا نکاح روا کېږي، دا رشته دار دی خو پرده ده تېنه، دی به کور ته نه داخلي. ښه سوچ ورته وکړئ، خیر دی. د کومې ښځې چې کوم سړي سره اوس یا راتلونکي وخت کې مستقبل کې نکاح روا کېدی شي، دی به
کور ته نه ځي چا کره او یو ښځه به داسې رشته دار له کور ته د راتلو اجازت هم نه ورکوي بلکې یو سړی به هم بله اجازت نه ورکوي که لوڼه خویندې ښځې ګوریانې یو طرف ته کړي او بیا وله څه ورکوي اجازت ورکوي نو بیا صحیح ده بیا به هم دی په خپل مخسر نه ځي دا پردی دی زمونږ کوم حال دی او ګیله څه کوو مخ هم بندې دي مخ هم بندې دي پریشانیانې دي بیماریانې دي دا چل دی هغه چل دی ها د حدیث کې چې کومه مسله بیانېږي هغه دا ده چې دا هغه رشته دار یادوي چې شریعت الله ول اجازت ورکړی دی لکه پلار د لور کوټې ته پلار تلی شي که نه د لور کوټې ته پلار تلی شي خو د دې لور چې کوم خاوند دی چې هغه د دې پلار څه کېږي زوم دی د ښځې ته خپل خاوند وویل چې ستا دا پلار به زما دې کوټې ته نه راځي هغه زوم به د سخر کې څه لیدلي که نه د دې ښځې د خاوند د پلار کې ښه سړی بني ورته وایي ستا سکه پلار دی خدای به زما په دې کټ زما په دې بیډ زما په دې صوفا زما په دې کوټه کې دته اجازت نشته نو بیا دا ښځه به د خاوند مني پلار ته به نه ګوري د چا به مني د خاوند به مني دا ښځه پام کوئ که نه نو پلار رالو او لور ته دروازه وټکوله د کوارټر دروازه وواله د کور دروازه وواله د کوټې دروازه وواله او خاوند ورته څه ویلي دې ښځې ته دی به نه راځي دی به نه پرېږدي نو دې پلار ته به روغونده په دروازه کې ووایي چې بابا ستړی مه شي او ما ته شوهر ویلی دي چې دته به اجازت نه ورکوي نو زه بخښنه غواړم تا ته دی به نه خفه کېږي دی به واپس کېږي د دین نه نابلدتیا ده ناخبرتیا ده که داسې یو لور پلار ته ووایي بیا کفن کې مخ وګوري او بیا به هغه زوم سره دی رشته وپالي بیا رشتې کټ کېږي او نبي علیه السلام فرمایلي دي نه به ورکوي اجازت شپږ دېرش زره ځل راغلی دا هم نبي علیه السلام فرمایلي دي رشته داري پالل درته ښیم که نه رشته داري پالل درته ښیم دا ښځه به د پلار کور ته ځي د پلار په کور بیا نشي بندولی رشته داري وپاللی شو متفق علیه دا امام بخاري او امام مسلم دا حدیث نقل کړی یا ارحم الراحمین یا ارحم صلی الله